इबारत पढ़ो, कौन पढ़ेगा? फसलुन फिन निस्बत बैन अल कुल्लियैन दगे ना बाबू खाजी मुतालाम करे दाले को ता मुताला करे दाले का फिर क्या बे मुताले ए च तालिब किताब तनास्ती रख बेवद से चमुनस तो उलाड़े पोएगे का पंचर ढेर बटोल गाड़े बोझे नो फसलुन फिन निस्बत बैन अल कुल्लियैन دا فصل له په بار د تعلق او د یارانی کې پمن د دوو کلیینو کې پمنس د دوو کلیینو پمنس کې چې کم نسبتی کم تعلقی هغه د ذکر کوي خجی تاسو با عنوان داسې ولیکئ النسبة بين الكليين ब्रैकेट के वो सर चारुली के नसब अरबा देते हुई सही बता लगा खलक वही द नसब अरबा न कम नस्बत थे ए अलम विजान पदे खबर अपोया का अन नस्बता बैन الكليين ची यकीनन ताल्लुक याराना पमंद दो कुल्लियेनों की ततसव्वरु दा मुतसव्वर कीगी अला अनहाय अरबातिन पसो तरीक़ों सरा सलोर क़िस्म और सलोर तरीक़ों सरा द दो कुल्लियेनों पमंस के ताल्लुक भी द दो कुल्लियेनों पमंस के यारानवी दुवे चे कुल्लियेन सही دا نسبت بمن د دو کلیینو کی زکه دا سلور نسبتونه وخی سو نسبتونه او دا سلور نسبتونه صرف د دو کلیینو په منځ کې وي د جزئیینو په منځ کې دا نسبت نه وي زکه د جزئیینو په منځ کې خو یو نسبتی هغه تسوی زیاتر تباین سوی وته لکه تباین لکه مثال دو جزئی راواله یو زید راواله او بل امر راواله په خبره پوهیږي دغه بسلور نسبت دی یو دغه بدک یو نسبتی هغه سو چې زیدی امر بنی او چې امر یو زید امر نه دی یو امر زید نه دی نو دغه نسبت د تباین شو د جداوالی شو او د اختلاف شو په خبره پوهیږي او کچرته کې داسې وکړي چې یو کلی راوالی او یو جزئی راوالی څنګه وکړي یو جزئی نو د دې په منځ کې به د عموم خصوص مطلق نسبتی یا به پکې تباین نسبتی دو طریقې وي کچرته کې دا جزئی د دغه کلی جزئی دی دغه کل دا جزئی سره لکه د دغه کلی جز دی نو په دې کې وي تعلق د عموم خصوص مطلق لکه زید راواخله دا د انسان جز دی کنه دی نو د دې دواړو په منځ کې د کسه تعلق شو لکه د عموم خصوص مطلق انسان عام شو او زید څه شو او کچری دا جزئی د دغه کلی د سره جز نه لکه تا راواغستو کلی کې په جزئی کې تا زید راواغستو څه راواغستو او دا بل جزئی راواغستو مثال حمار څه راواغستو حمار پوهیږي کنه پوهیږي نو د دواړو په منځ کې اوس کم نسبت ده نسبت د تباین چې زیدی حمار بنی او چې حماری زید بنی ٹھیک ده کنه نو دا نسبت د دو کلیینو په منځ کې راځي د جزئیینو په منځ کې نسبت دو تباینی او د یو کلی او د جزئی په منځ کې کله نسبت د عموم خصوص مطلق او کله نسبت دو تباینی آگے چلو اعلم ان النسبت بین الکلیین ویزان په دې خبره خپویا ساته ځکه ته ویړو کې سړی نه چې پمن د دو کلیینو کې نسبت په سلورو طریقو راځي لانک اذا اخذت کلیین ځکه چې تا کله دو کلیین راواغستل دوا کلی سے تو ویلا کہ عمران شکر الحمدللہ واخر دعوانا الحمدللہ فإما يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر فهما متساويان نوی چې تا دو کلیین راواغست نو یا خو بداسي چې یو کلی به په بل باندې صادق راځي او دا بل کلی به په دې بل باندې صادق راځي فهما متساویان نو دې ته به کلیین متساویین وي څه وتا کل انسان والناطق لکه انسان دام یو کلی د دلان دی افراد دی زید عمر بکر ناطق یو کلی د دلان دی افراد دی زید عمر
اوس وګور دا دواړه په یو بل باندې صادق راځي سرازي ولی لأن كل انسان ناطق هر انسان ناطق دی موجبه کلیه شو د انسان هر فرد ناطق دی چاړه بګه مشمار وكل ناطق انسان او هر ناطق سره انسان دی التم موجبه کلیه كل ناطق دلتم موجبه کلیه شو او يصدق احدهما اوس وجه حصر تراشه ځان سره یاد ساتي او کلی کې وجه حصر بداسي لیکه چې الته چارو لیکه کنه عنوان کې نو تاسو لیکه مع وجه الحصر مع وجه کلیین بد دو خالونه خالی نه کلیین بد دو خالونه خالی نه یا با یو کلی په بل کلی باندې برابر صادق راضی او یا با داسې وای یا به یو کلی په بل کلی باندې برابر صادق راځي یا داسې وای دو کلیین با په یو بل پورا صادق راځي او یا به اوس تعبیر داسې کې یا به دو کلیین په یو بل باندې پورا صادق راځي او یا به ناراضي کچرته کې دو کلیین په یو بل پورا صادق راځي نو څه دی لکه تساوی او دو کلیین په یو بل بالکل صادق ناراضي نو بیا څه شو نسبت د تباین دی څه دی لکه آگے چلو اوس که چرته کې صادق راضي نو دا بم بیا د دو خالونه خالی نه یا به یو کلی د بل کلی په تمام افراد باندې صادق راضي یا په تمام باندې صادقو که چرته یو کلی د بل کلی په تمام افراد صادق راضي نه پوهیږي بیا بم د دو خالونه خالی کچره په تمام باندې صادق بیا راضي او یا بن راضي په خبره باندې ورسېده کچرته کې په تمام افراد باندې دا یو کلی د بل کلی د فاره صادق راځي بیا به دو خالونه خالی نه لومبه کلی به د بل کلی په تمام افراد صادق راځي خدا دویم کلی به د اولنې کلی صرف په بعض افراد صادق راځي او په بعض باندې به ناراضي نو کچره داسي چې په بعضو راځي او په بعضو ناراضي نو دې ته وایي تعلق د عموم خصوص مطلق سبوي وتا او که هر کلی د بل کلی په بعض افراد صادق راضي او دا بل کلیم د بل کلی په بعض افراد صادق راضي او په بعض نه راضي دې ته وایي عموم خصوص من وجه صحیح وتا خجي او يصدق احدهما على كل ما يصدق عليه الاخر یا به صادق راضي یو د دې دواړو نه په هر هغه باندې چې دا بل په صادق راضي خو ولا يصدق الاخر صادق بل راضي دا بل کلی علی جميع افراد احدهما د دې دواړو په ټولو افرادو باندې یو کلی به د بل کلی په ټولو افرادو صادق راضي خدا بل کلی به د بل په ټولو باندې ناراضي دې ته وایي عموم خصوص مطلق سوي وتعالى کا عموم خصوص مطلق اوس وګوره حیوان راواله دا کلی دی کنه دی د لاندې ډېر افراد دي کنه تمام حمار دغه رنګ چې کم دینو ټول ګړي دا رنګ تمام انسانان په خبره پوهیږي دغه سه انسانوم یو کلی دی د لاندې زید عمر بکر د افراد دي کنه دي کل حیوان والانسان لکه حیوان او انسان دا ما دو کلیین راواغستل سدی لکه دو کلیین اس فیصدق الحیوان على كل ما يصدق عليه الانسان وصادق راضی انسان على كل ما نو حیوان صادق راضی په ټول هغه څه باندې يصدق عليه الحيوان چې پاغه باندې حیوان څه کیږي لکه صادق راضی نو یو موجبه کلیه تیار شو کنه شو او بل چې کم نه سالبه جزئیه نو دلته هم دوی قضیه به جوړیږي الکه نسبت د تساوی کې سو قضیه جوړې شوې کمی دو موجبه کلیه دلته سو جوړیږي یو موجبه کلیه او بلا سالبه جزئیه ولا يصدق الانسان على كل ما يصدق عليه الحيوان او انسان صادق ناراضي په هر هغه سیز باندې چې حیوان په صادق راضي خبره باندې پوهیږي لکه کنه پوهیږي بل علی بعضه بلکې په بعض باندې با انسان صادق راضي او په بعض باندې با ناراضي نو حیوان عام دی
حیوان څه دی او دا انسان دی څه دی نو نسبت د عموم خصوص مطلق شو نسبت د انسان په هر فرد باندې حیوان صادق راځي ځکه د انسان په کنه کې حیوان شامل دی خو د حیوان په کنه کې انسان نه دی شامل نه پوهېږي نو د دواړو په منځ کې نسبت شو طالبه د عموم خصوصو مطلق لکه خلک وی هر پیغمبر بشر دی او هر بشر خو پیغمبر نه دی کنه نو چې هر پیغمبر بشر دی هر پیغمبر نو دا بشر عام شو او پیغمبر ته خاص شو نو دې کوم نسبت وی عموم خصوص آگے چلو او لا يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق عليه الاخر یا به صادق ناراضی هیڅ یو سیز د دې دواړو نه هیڅ یو سیزو على شيء مما يصدق عليه الاخر په هیڅ یو سیز هغه باندې چې صادق په راضی دا بل کلی عليه الاخر دا بل کلی یعنی نسبت د تباین کې بم دو قضیه تیاریږي او دواړه به سالبي کلیه وي لکه په نسبت د تساوی کې چې موجبي کلیه دو تیار شوي نو په نسبت د تساوی کې بعد دو سالبي کلیه تیاریږي سب تیاریږي لکه دو سالبي کلیه بل علی خفهما متباینان نو دیتا متباینین وی سوی وتا لکا متباینین کلیین متباینین کل انسانی والفرس کل انسانی انسانم کلی دے زکلان دے افراد کثیر دی زید مربکر او فرسم کلی دے دلان دے دنیا دا طول اسون سدی لکا شامل دی نو ہس یو انسان اس نہ دے او اس یو اس انسان نہ دے نو هیڅ یو انسان اس نه دی سالبه کلیه لا شیء من الانسان بفرس اس یو سیز د انسانانو فرس نشته ولا فرس من ال نشه ویلی تو وای لکه ما شاء الله زبردست ولا شيء من الانسان بفرس اس یو انسان فرس نشتا او اس یو فرس انسان شریف نشتا نو څه نسبت شو نسبت د تباین او کمی قضیه تیار شو دوا سالبی کلیه خا نو دا یاد ساته چې د دې په منځ کې کوم جملې جوړیږي دا تاسو ته یادي او يصدق بعض كل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه الاخر یا صادق راضی یا راضی بعض د دې دواړو نه على بعض ما يصدق عليه الاخر په هر بعض هغه کلی باندې چې دا بل کلی په صادق راضی نه یو کلی د بل کلی په بعض افراد صادق راضی خو په ټولو نه او دا بل کلی د دې کلی په بعض افراد صادق راضی خو په ټولو نه یعنی دواړو کلیینو کې یو هم داس نشته چې په ټولو صادق راضی بعض د غین راضی او بعض د دینه راضی فبینهما عموم وخصوص من وجه او دې دواړو په منځ کې کم تعلق دی لکه عموم خصوص من وجه کل ابیض والحیوان لکه ابیض او حیوان حیوان د ابیض په بعض افراد باندې صادق راضی کنه راضی او ابیض د حیوان په بعض افراد باندې صادق راضی کنه راضی ار ابیض حیوان نه دی او ار حیوان ابیض نه دی بعض ابیض حیوان دی او بعض حیوان ابیض دی نه پوهیږي نو دې دوی عموم خصوص من وجه صحیح وتا لګو ففل بت دا د توسو ماده ذکر کی څه ذکر کی ماده فبل بت یستک کل منهما په بت باندې دا دواړه صادق راځي کم دواړه فرید الله ابیض او حیوان سپینه بت رااله ابیض هم دا حیوانو هم دا وفي الفيل يصدق الحيوان فقط او په اتی باندې صرف حیوان صادق راځي اوس اتی حیوان ده خو ابیض خو نه دی کنه وفي الثلج والعاج لکه وګوره وفي الثلج والعاج يصدق الابيض فقط اوس وګوره په ووره باندې او د اتی په غاخونو باندې صرف ابیض صادق راځي خو حیوان به صادق نه راځي نو دا څو ماده شوي نه درې ماده شوي
څو مادې شوي دلته مصنف د طالب علم ته تاسو وګورئ نسبت د تساوي ذکر کو مادې به کې ووي نه نسبت د تباین ووي هغې کې مادې ووي په نسبت د عموم خصوص مطلق ذکر کو هغې کې مادې ووي خو په عموم خصوص من وجه کې مادې درته ووي چې عموم خصوص من وجه 3 مادې غواړي څو مادې غواړي د دې باقي باره کې درته بالکل غږو او نه کو دی وجه دار چې په طالب او استاد باندې کله کله مصنف امتحان کوي چې دی به دا باقي په کم تاخ کې چی پوهېږي که نه نو طالب خو به لږ ځان کړی که نه به کړی ها نو کومو دوو کلیینو منځ کې چې د عموم خصوص من وجه نسبت دی هلته به څو مادې جوړېږي 3 نو قضیې به څو جوړېږي 3 یو موجبه جزیه او 2 سالبي جزیه بعض الحيوان ابيض یو قضیه بعض الحيوان ليس بابيض درم بعض الابيض ليس بحيوان دا 3 قضیه شوي څو شوي 3 قضیه کمی یو موجبه جزیه شوه او 2 سالبي جزیه شوي د دې نورو نسبتونه مو لیکئ د سر نه ولیکئ نو به 3 واړه پکې راشي چې د کوم 2 کلیینو په منځ کې نسبت د تساوی ده الته به یو ماده اجتماعي لکه ناطق او انسان دا په یو ځای جمع کېږي ماده اجتماعي دي ته وایي چې وي به افتراقي دي ته وایي چې نه وي وي به ته اجتماعي وي او نه به یې ته څه وایي نو په نسبت د تساوي کې به څو مادې یو هغه یو ماده د اجتماع څه ده لکه ناطق او انسان څه ده لکه اوس دا په زید کې راجمع شوې ده زید ناطق هم دی او زید انسان هم دی په نسبت د تساوي کې به ماده افتراق نه خدویم نمبر تراشه نسبت د تباین تراشه په نسبت د تباین کې نه ماده اجتماعي او نه ماده افتراقي ٹھیک شو درم عموم خصوص مطلق تراشه دلته به 2 مادې یو ماده اجتماعي بل ماده افتراقي ماده اجتماعي څه مطلب چې دواړه به کې موجود دي حیوان او انسان دا دواړه صحت کې موجود دي که نه دي ها زید انسان هم دی او حیوان ښه ماده افتراقي تراشه یعنی اخص به پدې کې نه لکه حمار شو دا حیوان ده خو انسانو نه دی نو دا ماده څه شوه نو یو اجتماعي شوه او بله افتراقي او عموم خصوص من وجه کې به څو مادې یا هم وي که نه څو به یې لکو 3 څو به یو اجتماعي او 2 اجتماعي به څه شي مثال یو کلی د هغه حیوان دی دویم کلی د هغه څه دی ابیض دی څه دی لکه نو دا اجتماعي به 50 صادق راشي 12 حیوان هم دا او ابیضو هم دا بل دا چې حیوان یو ابیض نه وي څه به شي لکه سپین کاڼی که نه اوس ګټه ابیض ده خو حیوانو نه ده صحیح شو د اجتماعي څه مطلب شو وړو ووایه راته چې یو داسې څیز چې په دواړو کلیینو کې موجود وي لکه سپینه بته پوهېږي که نه دا اوس سپینه بته حیوان هم دا ور ابیضو هم دا دې ته څه وایي ماده اجتماعي او ماده افتراقي څه ته ویل کو چې یو کلي او بله کې نه وي په خبره پوهېږې لکه سپینه کاڼی نو اوس پکې سپینوالی شته ابیضو لیکن حیوانو نشته ټیک شو ښه جي دلیل حصر راته ووایه لکه کلیین به د 2 خالو نه خالي یا به په دې کې
هر یو کلی په دویم کلی باندې صادق راځي یا به بالکل صادقو ناراضي کچر تکي بالکل ناراضي نو د دې دواړو کلیانو په منځ کې نسبت دو او کچره صادق راځي بیا به دوه خالو نه خالی نه یا به یو کلی د بل کلی په تمام افراد صادق راځي یا په تمام باندې صادقو ک یو کلی د بل کلی په تمام افراد باندې صادق راځي او دا بل کلی په هم راځي نو کم نسبت ده او که په تمام صادق ناراضي بیا هم د دوه خالو نه خالی یا بړومبي کلی د دویم کلی په تمام افراد صادق راځي خو دویم کلی به د اول کلی په بعض افراد صادق راځي او په بعض به نو کم نسبت شو عموم خصوص مطلق او که هر یو کلی د بل کلی په بعض صادق راځي او په بعض ناراضي نو بیا کم نسبت شو عموم خصوص من وجه خجی نسبت د تساوی کې سو مادي نسبت د تساوی کې سو مادي ها نسبت د تباین کې یوم نه نسبت د عموم خصوص مطلق کې ډېر حافظي مودي ماشاءالله دوا یو ماده اجتماع بلا او عموم خصوص مطلق کې من وجه کې درې ها یو ماده اجتماع دو دو افتراق عنوان راته وای څنګه مولي کو عبارت پڑھو